إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سكون بلاور کے أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نیک عمل دنیا کے اکل مسلمانا، نیک عمل دنیا کے اکل مسلمانا، نیک عمل با آخرت کی پکارے گی. سوچ جن تیر کی دنیا کے پامانت، پقیامت دارش دسور لاند بودریگی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمال اسلام عزت مند مسلمان رڑو، اللہ رب کائنات عز و جل سر زما پا کامل ایمان خوشحالہ کا دا جمعی مبارک و رزدہ دا جماعت اولا عظیم و قدرمند میاش مبارک شورو دا چی دا میاش مبارک خپل فضیلت او برکت لری. نیکان صلحا خلق
هاغه د الله دوستان او د عمل صالحه چې چا عمل صالحه په دنیا کې کړی وي نو هاغه د عمل صالحه جوګه خلق با پورز د قیامت او طبقه خلق با د الله د عرش د سور د لاندې ولال وي او طبقه خلق بد الله تبارک و تعالی د عرش د سور د لاندې ولال وي لکه تیز کماولي چې پورز د قیامت به بل سوري نوي د الله تبارک و تعالی د عرش د رحمت سوري بوي د عرش سایه چې کوم دا د هغې سوري بوي او طبقه خلق به ولال وي جوړ دی او طبقه خلق با الله تبارک و تعالی د رحمت د عرش د رحمت د سور د لاندې ولال وي حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمائے رنبی لمبر پہاگی کی عادل بادشاہ دے دا عدل او دا انصاف بادشاہی چکلی وی او پر رعیت کې د هغه نه سو خفه نه وي د عدل او د انصاف بادشاہي کړې وي او په رعیت کې د هغه نه سو خفه نه وي نو هغه عادل بادشاه به په ورځ د قیامت د الله تبارک و تعالی د رحمت د سور د لاندې ولاړ وي د عرش سایم و تویلی شي د عرش د سایې د سور د لاندې و د عدل او د انصاف دا پکې شرط ته ها چې د عدل او انصاف بادشاہي کړی وي هارون الرشید بادشاہ تیر شوی د عدل او د انصاف بادشاہي کې تر ورځ د قیامت پورې به نوم یادېږي نوشیروان عادل بادشاہ تیر شوی دی او داغه د عدل او د انصاف بادشاہي و تر ورځ د قیامت پورې خلک نوم یادوي نو هغه بادشاہ چې هغه د عدل او انصاف بادشاہي کړی وي خپل رعیت کې د هغه نه څوک ناراض او خفه نه وي لکه په صحابه کرامو کې صحابه خو ټول د عدل او انصاف خاوندانو هر یو د عدل او د انصاف خاوندو کد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت گورے کد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت گورے کد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت گورے کد علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت گورے داغی دورونه چوګورو د خلافت کونډې رونډې یتیمان غریبانان مسکینان فقیران هر چاته به په یو نظر باندې قتل د هغې په رعیت کې څو خفنو هغه د عدل او د انصاف خاوندان به په ورځ د قیامت چې هغې عدل او انصاف کړی تر ورځ د قیامت پورې د هغوی نومونه یادي
ورځ د قیامت پوری د هغوی عدل او انصاف معلوم لے اب یادی څوک د هغې د عدل او د انصاف نه انکار نشي کولی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک با په خپل دور خلافت کې د شپې ګرځېدلو هر یو کور ته به ته کتل به چې زما په رعیت کې څو خوشحاله او څو خبرې څو خوشحاله او څو خبرې هغه د عدل او د انصاف خاوندان او د هغوی په شان چې عدل او انصاف کړی وي هغه به د الله تبارک وتعالی د عرش د سایې د لاندې ودرېږي چې هغه ورځ د قیامت به دومره سخته وي ګرمي به دومره زیاته وي نور به نیزوار وي او ځمکه به تانبې وي بیا څوک په هغې باندې ودرېدی شي د اوړي په موسم کې داسې خلک مونږ وینو چې یاره په لاره کې ګرځي هم داسې لباس هغوی اچولی چې دننه ټول ښکاري د اوړي په موسم کې او بیا په هغه سخته ګرمۍ کې چې سخته ګرمۍ وي نو په ځمکه باندې څوک خپې هم کېښودی نه شي ځمکه دومره ګرمه وي او سخته ګرمي وي په ورځ د قیامت باندې په هغه سخته ورځ چې ځمکه راتانبې وي او نور به نیزوار وي دا ورې سخت وخت دی بل سوري تا ته نه میلاویږي چې د هغې د لاندې ودرېږي یا د اونې سوري وي یا د دیوال سوري وي د عرش عظیم و شان د سایې د لاندې د الله د رحمت د سوري د لاندې به هغه خلق ولاړ وي چې هغه اووه طبقې خلق دي عادل بادشاہ پکې شامل دی چې د عدل او انصاف بادشاہي کړې وي دویم نمبر هغه انسان دی چې د هغه زړه د الله د کور سره لګېدلی وي د جومات سره لګېدلی وي د الله کور عبادت خانه د هغه خوښوي د الله کور او عبادت خانه د هغه خوښوي چې یاره شاته کېنه چې د الله تبارک وتعالی هغه عبادت خانه چې د مونځ ځای دی د عبادت ځای او د هغې سره تعلق وي او د هغې سره مینه وي نو هغه انسان به په ورځ د قیامت د الله د عرش د رحمت د سوري د لاندې ولاړ وي او چې کله دې جومات ته راشي مسجد ته او داسې په ادب او احترام ناست وي که د پاسه د سر د پاسه باس تیریږي را تیریږي او دې خاموش چې کوم دی په هغه ځای باندې ناست وي او دا احترام او قدر کی دا الله تبارک وتعالی عبادت خانه نه پدې کې داسې خبره پکار ده چې الله تبارک وتعالی خپه شي اسی او تپوس دا کوم د چا کور ته چې کوم میلمه لاړ شي چاکره لاړ شي او هغه میلمه د هغه د کور احترام نه کوي او قدر نه کوي نو څونه هغه د کور مالک خفوي وي دا څه په لانجم سر دی یاروي د هغه کور احترام او قدر چې هغه میلمه نه کوي او په هغه ځای کې داسې خبرې فضولیات کوي چې د کور مالک پې خفه کېږي د کور مالک وي چې کله به دا میلمه زما د ځای نه تښتي اورې
د الله تبارک و تعالی عبادت خانه چې کوم کې مز ادا کیږي دا خدا ادب و د احترام زیره دا خدا ادب زیره پدی کی بعد جماعت آداب ساته د جماعت مکه ژوندې پزور بقدم پدی کی نیک دے د جماعت د مسجد پزمکه په پزور قدم هم نیک دے دون ادب و احترام بر د ازمکه احترام او قدر بکے او بیا چې کله د مانزه وخت راشي داسې به مانزه ته ودرېږي الصلاة معراج المؤمنین حضور پاک علیہ السلام فرمائے مز دا د مؤمن سړي دپاره معراج دی د الله سره ملاقات کولی داسې په ادب احترام به مانزه ته ودرېږي او چې کله د مسجد نه وځي او ستا زړه خوشحاله چې واپس دی جماعت ته لاړ شم دی کې مونځ حکم دی کې کینم دی کې ذکر اذکار حکم نو دقه سړی چې دا واپس جماعت ته زړه کېږي او د الله د کور سره محبت او مینه پیدا شوه دا انسان به په ورځ د قیامت د الله تبارک و تعالی د عرش د سوري د لاندې ولاړ وي اوره فضیلت حاصل لیکنه علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وکله چې زمانزه ته ودرېږم علی شیر خدا سے فرمائے زمانزه ته ودرېږم کاغه فرض مونځ دی کاغه واجب دی کاغه سنت دی کاغه نفل مونځ دی په مانځه باندې کله زه ودرېږم نو زه ویم چې زه الله سره خبرې کوم ځکه زه راغلی مانځه ته ولاړ یم خپل التجا پیش کوم د علی شیر خدا سے وی زه ویم چې زه الله سره خبرې کوم ځکه دا الله تبارک و تعالی او د انسان په منځ کې هیڅ حایل نه وي دعا قبلیږي دا مونځ د مؤمن سړي دپاره معراج دی د خوشحالۍ ځای دی نو زه په دې خوشحاله یم چې الله ته ودرېږم او د الله سره خبرې کوم په دې خوشحاله او چې کله قرآن عظیم الشان راوالما د قرآن عظیم الشان مخکلو کوم قرآن عظیم تکیلما ځکه قرآن عظیم کلام ربی دی دا د الله کلام دی د الله خبرې نو بیا علی شیر خدا سے فرمائی چې کله د قرآن عظیم مخ تکینم او قرآن کولو کو نو الله ما سره خبرې کوي ځکه دا د الله کلام دی دونه پورې نو دا عبادت خانه د الله تبارک و تعالی د دې احترام پکار دی په تمام ازمکو کې چې د مخ د ځمکې راجمع کې د جماعت ځمکه افضل او غوره ځمکه ده په تمام ازمکو کې د جماعت ځمکه افضل او غوره ده تاسو ته به زه لنډ مثال پیش کوم تاسو به ډېر ښه پیښې د هغه ځای نه چې کور نه را روان شي نو پیزار کې خلک راځي پیزار پخپو کې ډېر قیمتي پیزار وي خو چې کله د جومات ته رانوځي نو پیزار د خپو نه باسي یو طرف ته کېږي خو همدغه پیزار د همدغه ځمکه د راځه پکې کنه نه د هغه ځمکې جدا مثال دی او د مسجد ځمکه افضل او غوره ده دا ادب احترام زه ډېره خاطره کوم چې دا د الله عبادت خانه ده نو پیزار وباسم نو یو طرف ته کېږدم په وجه د دې چې د جومات احترام وشي او که نورې هره ځمکه دی نو ته په هغې باندې مثال په طور ګرځې
او پیزار د پخپو کې چولی بغیر د پیزار چې ګرځي خلک د تلیونی وي چې پیزار نه دی چې په بازار کې روان دی او جماعت کې چې بغیر د پیزار ګرځي نه خلک د ادب احترام لفظ ادا کوي دا ادبناک سړی دی او که یو سړی جماعت ته راتللی شي پیزار یې چولی وي خلق پر آباند کی وخی ٹکی جماعت نے باس ویتر جماعت احترام نکے حضور پاک علیہ السلام فرمائی کہ دا مسجد سرا دا جماعت سرے لگو پیداوی محبت او منے پیداوی دا اللہ دا کور سر من ساتی آغا سڑی با پورز دا قیامت دا اللہ دا رحمت دا سوری دا عرش دا سائے دا سوری دا لاندے ولالوی دا دیم نمبر طبقہ شوا دریم نمبر حضور پاک علیہ السلام فرمائی دریم نمبر آغا انسان لے دو انسانان لی دو مسلمانان لی دا مور آبے دا مور روڑ لی زامن لدی یو دا یو مرزوی دی بل دا بلی مرزوی دی رشتہ کے خپل خلق ندی رشتہ کے دا خپل وین پیدائش نرے مسلمانان دی خپلو کی مینہ زیادہ دا خپلو کی محبت زیادہ دے او دا مینہ صرف دا اللہ تبارک و تعالی دا رضا دا پارے یو بل سرکی چلا تبارک و تعالی قرآن عظیم کی فرمائے انما المؤمنون اخوتن مومنان خپلو کی رون دی دا محبت فکر دی یو بل سرب من ساتی مومنان لی یو بل سرب من ساتی دا من محبت صرف پدی وجر چی دا زمارور مسلمان لی داد برون مسلمانان چی مسلمانان لی من محبت اخپلو کی صرف دا اللہ دا رضا لپار لے دا یو بل داد برون مسلمانان دا یو بل مال تغللی دا یو بل دا کور چار دیوارے تغللی دا یو بل عبرو تغللی صرف للہ فی اللہ دا اللہ دا رضا دا پار من دا صرف دا اللہ دا رضا دا پار محبت دی پرشتہ کے خپل ندی مسلمانان روڑ دی بس یو دا یو ملتی بل دا بل ملتی یو دا یو زیدے بل دا بل زیدے خو مومنان مسلمانان خپلو کی روڑ دی دا محبت اغلا سے ورکڑے دے دا برون مسلمانان با چی دا اللہ دا رضا دا پارا محبت او مینہ کئی دا با پورز دا قیامت دا اللہ دا عرش دا رحمت دا سوری دا لاندے ولالوی دا دریم طبقہ دا آغا انسانان آغا روننو چیزان تا رونوائی او بیاد یو بل مال تغلوی زبکل دا دیرور مسلمان نام مال غلا کما دا کور دروازی تبیو گورم بے حیا بیکم خلقو تبی رسوا کما یا عبرو تغلوی داغا آغا نیادئی للہ فی اللہ چکم دے آغا مسلمانان اللہ یادئی او یو مجازی من دا خلقوی دام نر شامل پدے کی صرف للہ فی اللہ دا اللہ دا رضا دا پارا محبت او من ساتی مسلمانان دے خپلو کی من دا سلورم نمبر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائے یو زنانہ ترسرے داسی یو نیک سلی یا یو نوجوان زوان خپل ځان ته مایل کیو د زنا لپاره ورته تلقین ورکی او دې ځان ته مایل کوي او بالکل دا ځوان نوجوان په غزه باندې
پاغزه کې قادر شي په خپل عمل باندې او بیا د الله تبارک وتعالى نو یریږي د الله د رضا لپاره د الله د مینې محبت د پاره غزنا بدفعلی بدعملي پرېږدي او یریږي چې الله تبارک وتعالى ته خو زه ښکارم که د نور مخلوق نه پټ شمه الله ته خو ښکارم کنه نو چې الله ته ښکارې او دین او یریږي چې الله تبارک وتعالى خو ما ویني زه به الله له څه جواب ورکوم او د الله د رضا دپاره دغه بد عمل بد فعل دا حرکات دا ټول پرېږدي او توبه وباسې حضور پاک علیه السلام فرمایي دغه ځوان نوجوان چې د الله تبارک وتعالى د رضا دپاره بد عمل پرېښودی دی دا ځوان نوجوان به په ورځ د قیامت د الله تبارک وتعالى د عرش د سوري د لاندې ولاړ وي سبحان الله وایي د عرش د سوري د لاندې به ولاړ وي چې د الله تبارک وتعالى د رضا دپاره هغه زنا پرېږدي بدفعلي پرېږدي او د الله نه ویرېږي چې الله خو ما ته ګوري زه خو الله ته ښکارېږم دا قبیح عمل هغه ترک کړي او پرېږدي دا خو به یو د الله د عرش د سایې د لاندې ولاړ وي بل کوم انعام د هغه دپاره شته که نه الله تبارک وتعالى فرمایي سوچ زما نه ویریږي ولمن خاف مقام ربه جنتان سوچ زما د یری زنا پریدي بدپیلی پریدي ما نه ویریږي الله وی زه به جنت ورکوم سبحان الله وایي یو به جنت ورکوما دی با پاغی کی اوسیگی بنگلی بوی مزی بوی چرچی بوی پاغی کی بوسی بیاد آغی پا بدل کی با ولا یو خپل دیدار ورکوما خپل دیدار بم ورکی و جنت بم ورکی و صرف دا اللہ تبارک و تعالی دا رضا دا پارے دا قبیح عمل پرے خولو تاسویم نمبرو ایخ پکینے ہاں سلورم نمبر دو پینزم نمبر هاغ انسان چی آغا کلت اللہ در رضا لپارا یو رور مسلمان تا آغا سر اخلاص و امداد کئی اخلاص و امداد کی وسرا یا یو غریب فقیر مسکین د تو دیگی دا اللہ پنوم سرا کنا دا 500 سلو 200 درستا خورچا سر جیب کی وی دا کډیرم غریب شیخا مها دونه پیسې خو جیب کی ګرځي دیوتی زماب کا ما سره سړي اوري نا سنا صدا غریب فقیر مسکین تلاش کې کېدا تا توید الله پنوم سراکا بیا د الله د نوم نه ځان قربانه وا بیا تش لاس مپرېږده او د هغه خوله مه غورځوه ځکه تا ته ویل چې د الله په نوم باندې سراکا نو بیا د هغه لاس تش مپرېږده څه لاس ورکه حضور پاک علیہ السلام فرمائی کله چې یو بنده الله ته وایي مولا کریما مالا زما یو حاجت برابر کا الله تبارک وتعالی حاجت برابرئی هغه د هغه مرضی د هغه خوښه چې کله برابري خو برابري یې خامخا خپل بنده تش نه پرېږدي او که دلته یو سړی غریب راشي او بره بلاخانه کې دریم چت او څلورم چت کې یو سړی دی د کور مالک ته دروازه وټکي د خدای په نوم سره کلکې کې سر راښکاره کي وګوري چې غریب دی زر کلکې په جقه بند کي دنه تنګ شو هغه صبرېږي نه بیا
ورو ټکی یره وي د خدای په نوم سره کا چې بیا دروازه کولو کړکې وګوري چې څوک دی چې وي دا غریب دی څه کنځل ویلامو کې بیا هغه دروازه په جقه بند کي الله تبارک وتعالی وی زما د رحمت دروازه هر وخت بنده تکولونی دغه خود بنده دروازه دا چې تی ټکوي او بیرت بندي تی ټکوي او به بندي بدردم درته وی مولا کرمی را شمات ودریگا زمانه چې یو سوال کې ماته یو د الله لفظ ادا کې سل کرت زاواز کوم لبیک یا عبدی زما بنده ما نسغواړي سبحان الله وای ما نسغواړي سچ ما نغواړي ز بتاله در کوما د الله رحمت ډیر سیوا ده ها پینځم نمبر هغه کس دی چې دا هغه یو لاس جیب تخکت کین الله د رضا د پاره پیسې په خلاص باندې رو باسي په خلاص باندې پیسې رو باسي کاغه لستیو کو سل کو 50 کو شل دی او دا ګس لاس خبر نه کیږي دا خبره خامخا پکې پته لګي دا شل لوټ دا 500 دا سل دی دا خراب دی دا نوی دا لوټ دی دا زور دی بیا زموږ مسلمانانو خو ماشاءالله هغه زور لوټ دی بلکې هغه زور چې لګیم نه وې زرا زور د خدای په نوم والو دا نوی زما شور بیا بازار کې وسوک نالي دا څنګه لوټ ته خدای په نوم باندې ورک دغه ځان ته پرېږده د خدای په نوم خشه ورکوا محبوب فرمایي چې دا بل لاس نه خبر نشي او د خدای په نوم دی په خلاص باندې سوار کړل دغه بنده او دغه انسان به پورز د قیامت د الله د عرش د سور د لاندې ولاړ وي الله دې ورکې مونږ ټول شمارو ګرځي د و طبقې خلق بودريږي د الله د رحمت او د عرش د سور د لاندې بودريږي پورز د قیامت باندې داسې جون او زندگی په دنیا کې تیرا کا چې دنیا نه لاړ شو د مر نه پس خلک وي چې پلاني انسان ډېر ښه سړی و دنیا کې داسې جون او زندگی تیرا کړه چې ټول د محلې خلک د پسې خپه شي او چې داسې وخت او ژوند او زندگی په دنیا کې تیرا کې چې ټول خلک د نه خپي بیا به د الله فرشتگانو خپي الله هم خپي دغه د الله مخلوق به خپه کې نه الله ودا ما پیدا کړل زما بندر ز پیش او دی پیش استا وسره کار نشته دا بنراټي دا سي جون او زندگی په دنیا کې تیرا کې چې هغه د الله د محبت او د مینې وي د جمعه سره لګاو پیدا کې جمعه تراش پادب احترام کینا موږ عبادتو که بیا پادب باندې وزا او دا پزله کیو چې بیا به ان شاء الله د مازیګر موږ بیا را روان دي دغه انسان چې د الله د عبادت سره محبت او مینوي الله کریم مو ټول دیندار کړه د هر قسم آفات او بلیاتونو مولا مو ټول محفوظ وساته بند بیړې مولا زم د ټول روانه کړه مال حال اولاد کې ټول برکتونه واچي جن او زندگی مولا زم د ډیر خیر عافیت تیرا کې ظلم او ستم نو روانه یا الله مو ټول محفوظ وساتي ربنا تقبل من